په مختلفو نشو کې اموخته د ژوند نه مایوسه خلکو بحالۍ لپاره بټخیله کې قایم شوی د حق اواز بحالي مرکز اتمه کلیزه ډیر په جوش او جذبې سره ومانځلې شوه. هم د لړکی یو ښکلي دستوره ترسره شوه چې پکې ایډیشنل ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان مشر میلمه و. کمانډینګ افیسر اف سی پوسټ شربت خان اپریدي او د سیمې سماجی غړو هم دستوره کې ګډون وکړو. دستورې ته ایډیشنل ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان خپل وینا کې وویل چې نشه یو لوی لعنت او د انساني ژوند دښمن دی. د نشې سوداګر د انساني ژوند سره په بیرحمۍ سره لوبي کوي. ولی ضلعي انتظامیه د نشې د سوداګرو په ضد علاقه کې سخت اپریشن پیل کړی دی. باید چې د سیمې ولس د لړکی د ضلعي انتظامیه سره مرسته وکړي. ایډیشنل ډیپټي کمشنر د حق اواز مرکز کردار په خوټکو وستایلو او زیاته کړه چې د سنټر ګڼ شمېر خلک د مرګ د خولې او مایوسۍ نه خوشاله ژوند هړخ ته راستون کړي دي. یو کس دا کلی په سر نشي راغستی. دا زمونږ د ټولو د شریک کار دی. که فرض کا تاسو ته هم داسې څه خلک معلومي چې هغه د منشیات کاروبار کوي، دا خلک بیلاري کوي، نو کوشش کوئ که دغه نشئ کولی نو پټې وینا کوئ. خو دا آیس او دا شیزونه نن سبا ډېر زیات شوي دي. انتظامیې سره هم مرسته وکئ. موږ به هم کوشش دا کوو چې ستاسو په انفارمیشن به ښه پټ په ساتو، خپل عمل وکړو. دستورې ته د حق اواز چیرمن حاجي محمد شفیق او وایس چیرمن عبدالعزیز خپل وینا کې وویل چې بټخیله کې دا مرکز جوړول یو لوی چیلنج و. د نشې سوداګرو زموږ د لارې نیو ډېرې هڅې کړي، ولی الله تعالی دغه ټول سازشونه ناکام کړي او نن د دې ادارې له برکته ډېر خلک په بیرته ژوند اړخ ته راغلي او د خوشحالۍ ورځې شپې تیروي. د دستوري شریکو د عزم څرګند کړو چې د علاقې نه به د نشهیي توکو ختمولو لپاره د ضلعي انتظامیې سره پوره کومک کوو. راغلي خلکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په مختلفو نشو کې اموخته خلکو د علاج دپاره دي د حق اواز سنټر سره مالی مرستې وکړي، کوم چې د وخت مهم ضرورت دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.